وإذ قال إبراهيم او یاد کاغه وخت چې ویلي ابراهیم علیه السلام رب اجعل ای زما رب وګرځوه هذا دا ځګې یعنې دا مکان بلدن یو ښار آمنن د امن ورزق اهله او ورکه د دې اوسېدونکو ته من الثمرات قسمه قسم میوې من هغه چاته آمن منهم بالله چې ایمان یې راوړی د دیو نه په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستۍ باندې قال نو الله ورته وی ومن کفر هغه چا چې انکار وکړو فامتعه قلیلا نو پیدې به ورکړم هغوی ته لږې یعنې په دې دنیا کې ثم اضطره الى عذاب النار بیا به محتاج کما یعنی را به کاږمه اور د دوزخ ته یعنی عذاب د اور ته وبئس المصير او ډیر ناکاره ټکانه ده واذ يرفع ابراهيم القواعد او یاد کاغه وخت چې اوچت کړي ابراهیم علیه السلام بنیادونه من البیت د دې کور د کعبې و اسماعیل علیه السلام هم ورسره نو دعا یې کړې وه ربنا ای زمونږ ربه تقبل منا قبول که زمونږ نه انک انت السمیع العلیم یقینا تا اوریدونکی او علیم ربنا ای زمونږ ربه وجعلنا مسلمین لک او ګرځوه مونږه تابعدار فرمان بردار د خپل ځان دپاره ومن ذریتنا او زمونږ د اولادنا امتا مسلمتا لک یو امت مسلمتا چې هغه تابعداري لکه ستا دپاره و ارنا او خی مونږ ته مناسکنا مناسک زمونږه یعنی احکام اعلام د حج زمونږه وتب علینا او توبه قبوله که زمونږه انک انت التواب الرحیم یقینا ته توبه قبلونکی او مهربانې ربنا ای زمونږ ربه وابعث فیهم رسولا ولیږه په دیو کې یو پیغمبر یتلو علیهم آیاتک چې لولي دیو ته ستا آیتونه ویعلمهم الکتاب او تعلیم ورکوي دیو ته د کتاب والحکمت او د حکمت ویزکیهم او د دیو تزکیه کوي یعنی د ګناهونو نه پاک کوي انک انت العزیز الحکیم یقینا ته زبردست یو حکمت والی ومن يرغب عن ملت ابراهیم او څوک دی چې اوړي اعراض کوي د ملت د ابراهیم علیه السلام نه الا من سفه نفسه مگر هغه څوک چې قمقل کړی خپل ځان ولقد استفیناه او یقینا غوره کړی مونږ ده لره فی الدنیا په دنیا کې و انه او یقینا دی فی الاخرت په آخرت کې لمن الصالحین د صالحانو نه به ظاهر خبره ده د پیغمبر شان ډیر زیات اوچت دی اذ قال له ربه یاد کاغه وخت چې ویلي و ده ته د رب اسلم تابعدار شه قال دوی اسلمت لرب العالمین زه د مخکې نه فرمان بردار او تابعدار یم د رب العالمین ووصى بها ابراهیم بنیه او وصیت کړی وم د دغې خبرې ابراهیم علیه السلام خپلو زامنو ته ویعقوب علیه السلام هم وصیت کړی یا بنیه سی ویلو ای بچوړو ان الله اصطفى یقینا الله غوره کړی دی لکم تاسو دپاره الدین دغه دین فلا تموتن نو تاسو مه مړه کیږئ الا وانتم مسلمون مگر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یې نه تابعدار یې د الله ام کنتم شهداء دا یهود مخاطب دی بیا آیا تاسو حاضر وئ اذ حضر یعقوب الموت کله چې حاضر شوی و یعقوب علیه السلام ته مرګ یعنې مرګ ورته راغلی و اذ قال لبنیه یاد کاغه وخت چې هغه ویلي و خپلو زامنو ته اولاد ته ما تعبدون من بعدي د څه شي عبادت به کوئ تاسو زما نه پس قالو نو هغوی ورته ووي نعبد الهک و اله آبائک مونږ به عبادت کوو ستا د اله او ستا د پلار نیکه د اله هغه څوک و هغه پلار نیکه چې ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام او هغه اله کوم یو اله واحده د یو معبود ونحن له مسلمون او مونږ د دغه الله دپاره تابعدار او فرمانبردار یو تلک امة دغه یو جماعت د پیغمبرانو قد خلت
چې مخکې تیر شوی دی لها ما کسبت د دې دپاره هغه څه دي یعنې اجر د هغه څه دی چې کوم دیو ګټلی دی ولکم ما کسبتم او ستاسو دپاره اجر د هغه څه دی چې کوم تاسو ګټلی دي ولا تسألون او تپوس به نه کېږي ستاسو نه عما کانو یعملون د هغه څه چې کوم دیو کول وقالو دیو ویل کونو شی تاسو هودن یهودیان او نسوارا یا نسوارا تهتدو نو تاسو به حق ومومئ هدایت به بیا مومئ قل ته ورته ووایه ملت ابراهیم حنیفا ملت د ابراهیم علیه السلام یعنی اختیار کوي دین د ابراهیم علیه السلام چې هغه یکسو معنا د ټولو بوتانو نه د شرک د ټولو ذرایعو نه راګرځېدل او یو الله ته مخ کول وما کان من المشرکین او نو دی د مشرکانو نه یعنې دی مشرک نو قولو وایئ آمنا بالله مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې وما انزل الینا او په هغه څه باندې چې نازل کړی شوی دی مونږ ته وما انزل او په هغه څه باندې چې نازل کړی شوي ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته او اسحاق علیه السلام ته او یعقوب علیه السلام ته والاسباط او اسباط د سبت جمع ده نوسی ته ویلی کېږي وما اوتی موسی او هغه څه چې ورکړی شوي موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته وما اوتی النبیون من ربهم او هغه څه چې ورکړی شوي نورو ډېرو پیغمبرانو ته د دیو د رب د طرف نه لا نفرق بین احد منهم جدایي نه راولو مونږ په منځ د یو د دیو کې ونحن له مسلمون او مونږ د دې الله دپاره تابعدار او فرمانبردار یو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به نو که چېرته دیو ایمان راوړو په شان د هغې څه چې تاسو ایمان راوړی دی په هغې باندې یعنې په دې پیغمبر باندې او په قرآن چې تاسو څنګه ایمان راوړی دیو هم دقسې ایمان راوړو فقد اهتدو نو هدایت یې وموندو وان تولوا او که چېرته دیو واپس شو فانما هم فی شقاق نو یقینا دیو په عداوت کې دي په دشمنۍ کې دي په هټ درمۍ کې دي فسیکفیکهم الله د دې ترجمه ښه پوره زده کړئ که نه اول ګوره تاسو واورئ یو ټکي فا نو س زرده یکفي کافي بشي کا ستا دپاره هم د دیو په مقابله کې الله نو فسیکفیکهم الله نو زرده چې کافي بشي ستا دپاره د دیو په مقابله کې الله یعنې د دیو په مقابله کې به الله تا دپاره کافي شي وهو السمیع العلیم او دا الله اوریدونکی دی او خبردار دی علیم دی صبغت الله رنگ د الله مراد څه دی تاسو اختیار کوئ رنگ د الله نو رنگ د الله د هغه دین اسلام دی یعنې ستاسو په دې شکلونو په دې د پاسه دی د الله د دین رنگ چړاو شي چې مسلمان ښکاره شي ومن احسن او څوک دی ډېر ښایسته من الله د الله نه صبغتا د دین په لحاظ سره ونحن له عابدون او موږ د دغه الله دپاره عبادت کوونکي یو قل ته ورته ووایه اتحاجوننا فی الله آیا تاسو جګړې کوئ زموږ سره فی الله د الله په باره کې د الله د دین په باره کې وهو ربنا وربکم او حال دا دی چې دغه الله زموږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او زموږ دپاره زموږ عملونه دي او تاسو دپاره ستاسو عملونه دي ونحن له مخلصون او موږ د دغه الله دپاره خالص کوونکي یو د خپل عبادت ام تقولون آیا وایئ تاسو ان ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام والاسباط او داغي اولاد کانو هودن او نصارا آیا دیو یهودیانو یا نصواراو قل ته ورته ووایه اانتم اعلم آیا تاسو ډېر زیات ښه پوهیږئ ام الله یا الله ډېر ښه پوهیږي ومن ازلم او څوک دی ډېر لوی ظالم ممن د هغه چانه کتم شهادتا چې پټه کي ګواهي عنده چې د ده سره من الله د الله د طرف نه وما الله نه د الله بغافل بې خبره عما تعملون د هغه څه نه چې تاسو کوئ تاسو چې کوم کارونه کوئ د الله د هغې نه غافل نه دی تلک امة دغه ټول انبیا چې څومره بیان شو دا یو جماعت دی
قد خلت چې تیر شوی دی لها د دیو دپاره ما هغه څه دي کسبت یعنې اجر د هغه څه چې کوم دیو کړی دی ولکم او تاسو دپاره ما اجر د هغه څه دی کسبتم چې تاسو کړی ولا تسألون او تپوس به نه کیږي ستاسو نه عما کانو یعملون د هغه څه په باره کې چې کوم دیو کول د دې تپوس به ستاسو نه کیږي سيقول السفهاء من الناس دې ځای نه د تحویل د قبلې بحث شروع کیږي سيقول السفهاء زر د چې وبوي هغه قمقلان من الناس د خلکو نه ما واللهم څه شي وګرځول دیو عن قبلتهم د دیو د هغې قبلې نه التي هغه قبله کانو علیها چې دیو په هغې باندې وو یعنې بیت المقدس ته یې مونځ کو قل ته ورته ووایه لله المشرق والمغرب خاص د الله دپاره د مشرق او مغرب یعنې دا ټول اختیارات د الله دي یهدي هدایت کوي من هغه چاته یشاء چې خوښې شي الى صراط مستقیم په طرف د لارې نیغې یعنې دې کعبې طرف ته یا دین اسلام طرف ته وکذلک دقه شان یعنې څنګه چې ستاسو قبله کعبه ده چې د ابراهیم علیه السلام قبله او د ټول انبیاو د قبلو نه افضل قبله ده دغه شانې تاسو په ټول امتونو کې امت وسط ګرځولی شوي یې نو هم دقه رنګې ګرځولي یې مونږ تاسو امتا وسطا غوره امت لتکونو شهداء علی الناس دې دپاره چې تاسو جوړ شئ ګواهان په خلکو باندې ویکون الرسول او شي رسول علیکم په تاسو باندې شهیدا ګواه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او نه ده ګرځولې مونږ هغه قبله چې ته په هغې باندې وي یعنې بیت المقدس الا لنعلم مګر دې دپاره چې جدا کړو مونږ من هغه څوک یتبع الرسول چې هغې تابعداري کوي د رسول ممن د هغه چا نه ینقلب علی عاقبیه چې هغه راګرځي په خپلو پوندو باندې یعنې په شا راګرځي وان كانت لکبیرة وان کان دا انت مخفف من المثقل ویل کېږي معنی به هم هغه د ان نه وي لیکن سپک شوی دی شد لرې شوی دی او یقینا دا کار ډېر ګران دی الا علی الذین مګر په هغې کسانو باندې هدى الله چې هغې ته الله هدایت کړی نو بیا ګران نه دی وما کان الله او نه دی الله لیضیع ایمانکم چې ضایع کړي منځونه ستاسو کوم چې هغې ته شوي دي ان الله یقینا الله بالناس په خلکو لرؤوف الرحیم خامخا شفیق دی او مهربان دی قد نرى تقلب وجهك یقینا وینو مونږه اړول راړول د مخ ستا فی السماء په طرف د اسمان کې یعنې اسمان طرف ته فلنولینک نو خامخا وبګرځو مونږ تا لره قبلة هغې قبلې ته ترضاها چې ته یې خوښې ترضاها چې ستا خوښه ده فول وجهك نو وګرځوه خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام ته وحیث ما کنتم او کوم ځای کې چې تاسو وئ فولو وجوهکم نو ګرځوئ تاسو خپل مخونه شطره همدې بیت الله طرف ته دې کعبې طرف ته وان الذین اوتوا الکتاب او یقینا هغه کسان چې کتاب ورته ورکړی شوی دی لیعلمون خامخا هغوی پوهیږي انه الحق من ربهم چې دا تحویل د قبلې حق دی د دیو د رب د طرف نه وما الله نه دی الله بغافل بې خبره عما یعملون د هغه څه نه چې دوی کوي ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب او که چېرته ته راوړې هغې کسانو ته چې کتاب ورته ورکړی شوی دی څه ورته راوړې بکل آیة هره یوه نښه معجزه ما تبعو قبلتک نو دیو به تابعداري نه کوي ستا د قبلې وما انت بتابع او نیت تابعداري کوونکی قبلتهم د دیو د قبلې وما بعضهم بتابع قبلة بعض او نه دی دیو د یو بل په منځ کې یهود او نصوارا تابعداري کوونکي د یو بل د قبلې ولئن اتبعت اهواءهم او که چېرته تا تابعداري وکړه د دیو د خواهشاتو من بعد ما جاءك من العلم د دې نه پس چې راغی تا ته علم انک اذا لمن الظالمین نو یقینا ته به شي په دغه وخت کې د ظالمانو نه یعنې ظالم به جوړ شي الذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې موږ ورته کتاب ورکړی دی
یعرفونه دیو پیجنی دی پیغمبر لره کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې دیو پیجنی خپل زامن یعنی کوم خلکو ته چې کتاب ورکړه شوی تورات دا قرآن هغې داسې کلک پیژني لکه څنګه چې خپل زامن پیژني وان فریقا منهم او یقینا ویوه ډله منهم د دیونه لیکتمون الحق چې حق به پټو وهم یعلمون او دیو ښه پوهېدل الحق من ربک دا حکم د تحویل د قبلې حق دی ستا د رب د طرف نه فلا تکونن من الممترین نو ته مه کېږه د شک کوونکو نه ولکل وجهة هو مولیها او د پاره د هر چا یعنی د پاره د هرې قبیلې او د هر قوم وجهة یو طرف دی یو قبله ده وهو مولیها چې هغه مخکې هغې ته فاستبقوا الخیرات نو تاسو جلتی وکئ په نیکو کې اینما تکونو کوم ځای کې چې تاسو یې یأتی بکم الله نو رابولي تاسو لره الله جمیعا ټول ان الله على كل شيء قدیر یقینا الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی ومن حیث خرجت او د کوم ځای نه چې ته وځې فول وجهک نو ګرځوه مخ خپل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته یعنی کله چې ته لمونځ کې وانه للحق من ربک او یقینا دا حکم خامخا حق دی ستا د رب د طرف نه وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله بې خبره د هغه څه نه چې کوم تاسو کوئ ومن حیث خرجت او د کوم ځای نه چې ته وځې فول وجهک نو ګرځوه مخ خپل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته وحیث ما کنتم او کوم ځای کې چې وی تاسو فولوا وجوهکم نو ګرځوئ مخونه خپل شطره ته په طرف د مسجد حرام د بیت الله لئلا یکون للناس دې دپاره چې پاتې نشي د خلکو دپاره د یهودو دپاره علیکم په تاسو باندې حجت څه حجت او دلیل الا الذین ظلموا مگر هغه کسان چې ظالمان دي منهم د دیونه فلا تخشوهم نو مه یریږئ د دیونه واخشوني او زمانه ویریږئ ولأتم نعمتي او دې دپاره چې زه پوره کم خپل نعمت علیکم په تاسو باندې ولعلکم تهتدون او دې دپاره چې تاسو هدایت عمومئ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم کما لکه څنګه چې څنګه یعنی دې دپاره چې زه خپل نعمت پوره کم په تاسو باندې څنګه چې مې په تاسو کې رسول لیږلی او دا یو نعمت و یتلو علیکم چې لولي تاسو ته آیاتنا زموږ آیتونه ویزکیکم او پاکی تاسو ستاسو تزکیه کوي ویعلمکم الکتاب والحکمه او ښیي تاسو ته کتاب او حکمت ویعلمکم او تعلیم درکوي تاسو ته ما د هغه څه لم تکونو تعلمون چې تاسو نه پوهېدئ په هغې فاذکروني نو تاسو یاد کوئ ما لره یعنی په مونځ باندې په تسبیحاتو باندې په ذکر و اذکار اذکرکم زه به م تاسو یاد کړم په خپل رحمت باندې واشکرو لی او شکر ادا کوئ زما یعنی اطاعت وکئ ولا تکفرون او انکار مه کوئ یعنی نافرمانی مه کوئ یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو استعینوا بالصبر والصلاة مدد واخلئ د صبر او د مونځ ان الله مع الصابرین یقینا الله د صبر کوونکو سره دی د الله مدد د صبر کوونکو سره دی ولا تقولوا او موایئ لمن د هغه چا په باره کې یقتلو چې ووژلی شي فی سبیل الله د الله په لار کې اموات مړه بل احیاء بلکې هغوی ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ د هغې ژوند کیفیت تاسو ته نشي معلومېدی ولنبلونکم او خامخا امتحان به وکړو په تاسو باندې بشیء په څه شي من الخوف د یرې نه والجوع او د لوږې ونقص من الاموال ونقص او د په کمولو من الاموال د مالونو نه یعنې مالونه به دله کم کم والانفس او د نفسونو والثمرات او د میوو وبشر الصابرین او زیری ورکه صبر کوونکو ته یعنی زه چې ازمایش وکړمه خوف پې راولمه لوږه پې راولمه مالونه یې کم کمه نفسونه یې کم کم میوې کمې کمه دیو صبر وکړي نو دې صبر کوونکو ته زیری ورکه د جنت الذین د هغه کسان دي
د دې علامت څه دی؟ اذا اصابتهم مصیبة کله چې ورسیږي دیو ته مصیبت قالو نو دیو به وایي انا لله و انا الیه راجعون یقینا مونږ د الله دپاره یو او همدغې الله ته به واپس کیږو اولئک علیهم صلوات من ربهم اولئک دغه کسان علیهم په دیو باندې صلوات من ربهم ورحمه صلاتم رحمت ته وایي رحمتم رحمت ته وایي دلته د صلواتو نه مراد هغه خاص رحمتونه د دیو د رب د طرف نه ورحمتون او عام رحمت به هم ورکوي واولئک هم المهتدون همدغه کسان په هدایت دي ان الصفا والمروة یقینا صفا و مروه من شعائر الله دا د معززو نښو د الله نه دي فمن حج البیت نو چا چې حج د بیت الله وکړو او اعتمر یې عمره وکړه فلا جناح علیه نو نشته دی څه ګناه په ده باندې ان یطوف بهما د طواف کولو یعنې د سعی کولو د دې صفا او د مروه په منځ کې ومن تطوع خیرا او هغه چا چې برضا او رغبت وکړله نیکي تطوع ویلی کېږي په خپله مرضۍ باندې نیکي کول فإن الله شاکر علیم نو یقینا الله قبلونکی دی شاکر یعنی قدردان دی علیم او پوه دی په نیتونو د خلکو باندې ان الذین یکتمون ما انزلنا یقینا هغه کسان چې پټی دیو ما هغه څه انزلنا چې رالیږلی دی مونږ من البینات واضح دلایل والهدى او هدایت من بعد ما بیناه للناس د دې نه پس چې بیان د هغې کړی مونږ د خلکو دپاره فی الکتاب په کتاب کې یعنې په تورات کې اولئک دغه کسان یلعنهم الله یعنې دا چې غلاو کی پټ کی د الله د کتاب آیتونه نو لعنت کړی دی په دوی باندې الله ویلعنهم اللاعنون الله هم په دوی لعنت وایي او لعنت کوونکي فرشتي او مؤمنان چې څومره دي ټول په دوی باندې لعنت وایي الا الذین تابوا مگر هغه کسان چې توبې وویستله واصلحوا او عمل خپل صالح کو وبینوا او بیان یې وکړو یعنې ښکاره یې کړو هغه څه چې کوم یې پټ کړي وو فاولئک اتوب علیهم نو دقه خلک دی چې زه توبه قبلوم د دیو وانا التواب الرحیم او زه توبه قبلونکی او مهربان یم ان الذین کفروا یقینا هغه خلک چې انکار یې کړی دی وماتوا او مړه شوي دي وهم کفار او دیو په دې حال کې چې کافرانو اولئک علیهم لعنت الله دا هغه کسان دي چې په دیو باندې لعنت د الله دی والملائکة او د فرشتو دی والناس اجمعین او د ټولو خلکو دی خالدین همیشه به وي دیو فیها په دغې لعنت کې لا یخففو چې سپک به نه کړی شي عنهم العذاب د دیو نه عذاب ولا هم ینظرون او نه به دیو ته مهلت ورکړی شي وإلهکم اله واحد او ستاسو معبود اله معبود یو دی لا اله الا هو الرحمن الرحیم نشته دی بل اله مگر دغه یو الله دی چې رحمان او رحیم دی مهربان ډیر مهربان دی او بے حد مهربان دی ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدایش د اسمانونو کې او د ځمکه کې واختلاف اللیل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې یعنی په الټرنیشن کې په تلو راتلو کې چې کوم اختلاف د ورځ دی شپه راځي شپه ځي ورځ راځي والفلک التي او په هغه کښتۍ کې تجري فی البحر چې ګرځي چلیږي په سمندر کې بما ينفع الناس د هغه څه سره چې نفع ورکوي خلکو ته یعنی د خلکو د نفع سامانونه وړي وما انزل الله په هغه څه کې چې نازل کړي دی الله من السماء د اسمان نه من ماء اوبه یعنی باران فاحیا نو ژوندی کړي د به په دې سره الارض ځمکه بعد موتها پس د وچوالي د هغې نه وبث فیها او خواره کړي دي منتشر کړي دي په دې ځمکه کې من کل دابه هر قسم زنده سر وتصریف الریاح او په گردش د هواګانو کې والسحاب المسخر او په هغې مسخر وریځ کې تابع کړی شوي وریځ کې بین السماء والارض اسمان او د ځمکې په منځ کې لآیات خامخا نښې دي لقوم یعقلون دپاره د هغې قوم چې هغوی عقل لري
ومن الناس یو بعضې د خلکو نه من هغه څوک دي یتخذو چې نیسي من دون الله سوا د الله نه اندادن شریکان مقابل یحبونهم دیو محبت کوي د هغوی سره که حب الله په شان د محبت د الله والذین آمنوا هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی اشد حبا لله هغوی ډېر سخت دي په محبت کې د الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب دا آیت په د قرآن کریم په لفظي ترجمه کې لږ غونې مشکل دی په خلکو باندې نو تاسو اول مطلب واورئ دلته الله فرمایي کاش چې کم خلکو دا چې کم خلک دي کاش چې د عذاب د راتلو نه پس دیو په کومه خبره پوهېدونکي دي چې هغه خبره دا ده چې قوت خو ټول د الله دی او الله سخت عذاب والا دی نو که په دې خبره نن پوه شو نو بیا به دیو د الله نه سوا نور خدایان نه نیوې بیا یې واورئ الله فرمایي کاش چې په کومه خبره د عذاب د راتلو نه پس دیو پوهېدو والا دي چې واقعي طاقت او قوت ټول د الله دی او واقعي الله شدید عذاب والا دی که په دې نن پوه شو نو شرک بیا نه وکړی د الله بندګي به شروع کړې وه ولو یره الذین ظلموا نو که چېرته کې پوهه شوی وی دا یاره لیدلی وی نې که پوهه شوی وی هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي اذ یرون العذاب کله چې دوی وویني عذاب او پوه بشي هغه څه ان القوة لله جمیعا چې طاقت او قوت خو ټول د الله دی وان الله شدید العذاب او الله سخت عذاب والا دی جواب یې پټ دی چې بیا به دیو شرک نه وکړی اذ تبرأ الذین اتبعوا یاد کا هغه وخت چې بیزاره بشي هغه کسان چې د هغوی تابعداري شوې ده لیډران د دنیا د کفر او د ګمراهۍ او د شرک من الذین د هغې کسانو نه اتبعو چې هغوی تابعداري کړې وه چا چې د ګمراهۍ د لیډرانو د سرکشانو د مشترکانو تابعداري کوله نو هغه مشترکان لیډران به هم جدا شي او دا چا چې تابعداري کوله دیو به هم جدا شي ورأوا العذاب او ویني عذاب وتقطعت بهم الاسباب او کټ شي په دیو باندې هغه ټول متعلقه اسباب یعنی د رشتو او د تعلق وقال الذين وبو یغه کسان اتبعوا چې تابعداري کړې وه لو ان لنا کرة کاش زموږ دپاره دوباره تلل دنیا ته وې فنتبرأ منهم نو د دیو نه به مونږ جدا شوي وو کما تبرأوا منا لکه څنګه چې دیو زموږ نه جدا شو کذلک دقه رنګې یریهم الله ښیي دیو ته الله اعمالهم د دیو هغه عملونه بد حسرات علیهم یعنی ندامات افسوس حسرتونه په دیو باندې یعنی بطور حسرت وما هم بخارجین من النار او نه به دیو وتونکي د اور نه یا ایها الناس ای خلکو کلو خورئ مما د هغه څه نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا حلال طیبا او پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو مور پسې کېږئ په قدمونو د شیطان په اعمالونو د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی نو دشمن څه کوي انما یأمرکم یقینا حکم کوي دی تاسو ته وسوسې اچوي تاسو ته بالسوء د نافرمانۍ د ګناه والفحشاء او د بېحیایۍ وان تقولوا او د دې خبرې چې تاسو ووایئ علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهیږئ واذا قیل لهم او کله چې وویلی شي دیو ته اتبعوا تابعداري وکئ ما د هغه څه انزل الله چې رالیږلی دی الله قالو نو دی ووایي بل نتبعو بلکې تابعداري کوو مونږ ما د هغه څه الفینا علیه چې موندلي دي مونږ په هغې باندې آباءنا خپل پلار نیکه اولو کان آباؤهم اگر که و پلار نیکه د دیو لا یعقلون شیئا چې نه پوهېدل په هېڅ شي د دین باندې ولا یهتدون او نه په هدایت یعنې حق ته نه رسېدلي ومثل الذین او مثال د هغې کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی کمثل الذي په شان د هغې کس دی دلته بیان کیږي د دې
چې دی کافرانو ته منافقانو ته چې ته د دین دعوت ورکې نو داسې ښکاري لکه څاروو ته چې نارې وهې. نو فرمایي ومثل الذین او مثال د هغې کسانو کفرو چې کافران دي کمثل الذي په شان د هغه کس دی ینعقو چې هغه آوازونه کوي چغې وایي بما هغه چاته لا يسمعو چې ناوري الا دعاء و نداء مگر رابلنه او چغې سورې دعا د نږدې نه رابللو ته وایي او ندا د لرې نه رابللو ته وایي. نو دغه شان دي چې هغوی صرف اوري چې څه چغې سورې اوري او نو لکه د څاروو مثال دی ردیو. سمون کاڼه دي دیو بکمون چاړاګان دي دیو فهم لا يعقلون نو دیو عقل هم نه لري. نو کوڼ چاړه او ړوند چې عقل لري نو خپل څه نه څه کار وویستی شي نو دیو عقل هم نه لري. یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو کلو خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاکو څیزونو هغو نه چې کوم مونږ تاسو ته درکړي دي واشکرو لله او شکر ادا کوئ د الله ان کنتم ایاه تعبدون که چېرته تاسو د دغې الله تابعداري کوونکي یئ انما حرم یقینا الله حرام کړي دي علیکم په تاسو باندې المیتة مرداره والدم او وینه ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما او هغه څه اهل به چې آواز شوی په هغې باندې د ذبح په وخت کې لغیر الله سوا د الله نه د بل چا فمن اضطر نو هغه څوک چې محتاج شو غیر باغ ولا عاد چې دی طلب کوونکی د حرامو نه او تجاوز کوونکی د حد نه نه فلا اسم علیه نو څه شی وخوړو د اضطراري کیفیت کې نو نشته دی څه ګناه په ده باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله بخونکی دی او مهربان دی. ان الذین یکتمون یقینا هغه کسان چې پټی دلته علما د یهودو مراد دي چې پټی ما هغه څه انزل الله چې نازل کړي دی الله من الکتاب د کتاب نه یعنی تورات ویشترون به او اخلی پاغي باندې ثمنا قلیلا لږې پیسې اولئک دغه خلک ما یأکلون فی بطونهم نه ورچوي دیو په خپلو خېټو کې الا النار مگر اور ولا یکلمهم الله او خبرې به ونه کړي د دیو سره الله یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا یزکیهم او نه به دیو پاک وګرځي ولهم عذاب علیم او د دیو دپاره دردناک عذاب دی. اولئک الذین داغه کسان دي اشتروا الضلالة بالهدى چې اغستې ده یعنی خوښه کړې ده ګمراهي په بدله د هدایت کې والعذاب او عذاب خوښ کړی دی بالمغفره د بخنې په بدل کې فما اصبرهم علی النار نو څه شي صبر کړل دیو په اور باندې ذلک بان الله دا ضلالت د هدایت په بدله کې او عذاب د مغفرت په بدله کې اغستل دا په څه وجه بان الله نزل الکتاب چې بېشکه الله نازل کړی دی کتاب بالحق په حق باندې وان الذین اختلفوا او هغه کسان او بېشکه هغه کسان چې اختلاف کړی دی فی الکتاب په کتاب کې لفی شقاق بعید دیو په شقاق کې دي یعنی په عناد کې دي په ضد کې دي نو دا د ضد وجه د دیو لرې د حق نه لیس البر نه د نیکي ان تولوا وجوهکم ګرځول ستاسو خپلو مخونو لره قبل المشرق مشرق طرف ته والمغرب او مغرب طرف ته ولكن البر لیکن نیک یا نیکی دا هغه چا ده یا نیک هغه څوک دی من هغه څوک آمن چې ایمان یې راوړو بالله په الله باندې والیوم الآخر او په ورځ وروستۍ باندې والملائکة او په فرشتو باندې والکتاب او په کتابونو باندې والنبیین او په انبیاو باندې وآت المال او ورکه مال علی حبه سره د محبت د الله نه یا سره د محبت د مال نه چې خپل محبوب مال یې خرج کو ذوی القربا رشته دارانو ته والیتاما او یتیمانو ته والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل او مسافرو ته
والسائلین او سوالګرو ته وفي الرقاب او په آزادولو د سټونو کې واقام الصلاة او منځ قائم کو وآت الزکاة او زکات ورکو والموفون بعهدهم او پورواله کوونکي د دیو په خپلو وعدو باندې اذا عاهدوا کله چې دیو وعده وکړي والصابرین فی البأساء والضراء او صبر کوونکي د دیو فی البأساء په تکلیفونو کې والضراء او په مصیبتونو کې بأسا هغه تکلیف ته ویل کېږي چې انسان ته د جسم نه بهر رسیږي او ذره هغه تکلیف ته ویل کېږي چې په جسم کې دن نه رسیږي تکلیف بیماری لاس خپې ماتېده وغیره وغیره وحین البأس او په وخت د جنگ کې اولئک الذین صدقوا دغه خلک رښتیني مؤمنان دي په دې آیت کې څلور خبرې بیان شوې اعتقادات عبادات معاملات او اخلاقیات دا چې ټیک شي اولئک الذین دا هغه کسان دي صدقوا چې دوی رښتیني دي په خپل ایمان کې واولئک هم المتقون همدغه خلک متقیان دي نو اصل صادق مؤمنان او رښتینی تقوادار دی آیت ښودلی دي نیکي اصل کې دغه د ځکه دی آیت ته آیت البر ویلی کېږي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم القصاص پرس کړی شوی دی په تاسو باندې قصاص برابري فی القتل په مړو کې الحر بالحر آزاد به وجلی کېږي د آزاد په بدل کې والعبد بالعبد او غلام به وجلی کېږي د غلام په بدل کې والانثى بالانثى او ښځه به وجلی کېږي د ښځې په بدل کې د دې مطلب دا دی چې که غلام قتل کړی غلام به وجلی کېږي که آزاد قتل کړی آزاد به وجلی کېږي که ښځې قتل کړی ښځه به وجلی کېږي یعنی قاتل به وجلی کېږي او د قاتل په وجلو کې د نورو خلکو ژوند دی فرمایي فمن عفی له من اخیه نو هغه څوک چې عفو ورته وشوه معافي ورته وشوه دې قاتل ته من اخیه د ورور د مقتول نه یعنی د وارث د مقتول نه شیء د څه شي فاتباع بالمعروف نو د مقتول وارثانو ته حکم دی مطالبه په ښه طریقه فاتباع ورپسې کېدل په ښه طریقه یعنی د دې قاتل د نه مطالبه په ښه طریقه او قاتل ته حکم دی و اداء الیه باحسان او ادا کول دی په قاتل باندې په ښه طریقه دواړو ته د ښه سلوک حکم دی ذالک دا چې کومه فیصله وشوه چې دیت به قبول کړی شي او سړی به د قصاص نه بچ شي تخفیف دا آسانی دا تخفیف دی من ربکم ستاسو د رب د طرف نه ورحمتنا او رحمت دی فمن اعتدا نو هغه چا چې تجاوز وکو زیاتی وکو بعد ذالک پس د دې معاف کولو نه فله عذاب علیم نو د ده لپاره دردناک عذاب دی ولکم او ستاسو دپاره شته دی فی القصاص په دې قصاص کې په برابرۍ کې حیات ژوند یا اولی الالباب ای د عقل خاوندانو یعنی ای د عقل خاوندانو په قصاص کې ژوند دی لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو بچ شئ د قصاص د یرې نه به بچ شئ د قتلونو نه کتب علیکم پرس کړی شوي دي په تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي یو تاسو ته مرګ یعنې د مرګ مقدمات ورته راشي ان ترک خیرا که چېرته پرېښی وي مال نو څه پې فرض دی لازم دی څه شی فرض څه شی دی الوصیتو وصیت للوالدین د مور و پلار دپاره والاقربین او د رشته دارانو دپاره بالمعروف په ښه طریقه حقا علی المتقین دا لازم دی په متقیانو لیکن کله چې د سوره نساء د میراث آیت نازل شو آیتونه او په میراث کې هر چاته خپلې خپلې برخې ورکړی شوې نو دا آیت د دې حکم منسوخ شو فمن بدله البته د ورثو نه علاوه د غیر ورثو دپاره د درېیمې حصې د مال د وصیت حکم باقي دی فمن بدله نو چا چې بدل کو دی وصیت لره بعد ما سمعه د دې نه پس چې واورېده دې وصیت لره فانما اسمه نو یقینا
ګناه د بدلولو د علی الذین په هغې کسانو باندې دا یبدلونه چې بدلی دی وصیت لره. ان الله یقینا الله سمیع اوریدونکی دی، علیم او پوهه دی. فمن خاف نو هغه څوک چې یریده من موسوین د وصیت کوونکي نه، جنفن جنف د طرفدارۍ نه، او اسمن یا د ګناه نه چې د حق نه بل طرف ته واوړي. فاصلح بینهم نو صلح وکړه د دوی په منځ کې. مړي وصیت کړی دی نو شک پیدا شو چې مړي طرفداري کړې ده یا زیاتی کړی دی، نو د چا دپاره چې وصیت شوی دی او څوک چې ورثه دي د دوی اختلاف راغی، نو د دې په منځ کې چې چا صلح وکړه فلا اسم علیه نو په دې څه ګناه نشته دی چې دا تبدیلي وشي، کوچلو کوچدو باندې خبره وشي. ان الله غفور رحیم یقینا الله بخونکی دی او مهربان دی. یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام پرس کړی شوي دي په تاسو باندې روژې، کما کتب علی الذین من قبلکم څنګه چې پرس شوي وي په هغې کسانو باندې چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي، لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو تقوادار شئ، یعنی بچ شئ د الله د نافرمانۍ نه او بچ شئ د الله د عذاب نه، متقیان جوړ شئ. ایاما معدودات دا ورځې د شمار دي، د شمار ورځې یعنی 29 یا 30. فمن کان منکم مریضا نو هغه څوک چې وي تاسو نه مریضن بیمار، او علی سفر او یا په سفر باندې وي، فعدة نو شمار کول دي من ایام اخر د نورو ورځو نه، یعنی په بیمار او مسافر به روژې ونه نیسي نو بیا به شمار پوره کړي. وعلى الذین یطیقونه او هغه کسان چې طاقت یې د روجو کیږي لیکن مشقه ګرانۍ پې، دا چې کله په ړومبي کال روجې فرض شوې نو دا نرمي پکې وه، په دویم کال دا نرمي بیا ختمه شوه او حکم وشو روجې نیسئ. فدیتون فدیه ده، یعنې چې طاقت یې کیږي خو ګرانۍ ورته نو فدیه دې ورکړي. طعام مسکین د یو مسکین ډوډۍ. فمن تطوع خیرا نو چا چې د برضا او رغبت نیکي وکړله، یعنی فدیه ډیره ورکړه یا یې روجې ونیوي، فهو خیر له نو دا وله ډیره غوره ده. وان تصومو او که تاسو روجې ونیسئ، یعنې روجې نیول ستاسو خیر لکم غوره دي ستاسو دپاره. دا ان چې د مضارع سره راشي لکه دلته چې راغلی نو معنا مصدري، او روجې نیول ستاسو خیر لکم غوره دي ستاسو دپاره. ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ. شهر رمضان الذي میاشت د رمضان هغه میاشت ده انزل فیه القرآن چې نازل کړی شوی دی په دې کې قرآن، هدن دا هدایت دی للناس د خلکو دپاره، وبینات او واضح دلایل دی من الهدا د هدایت، والفرقان او فرق په منځ د حق او د باطل کې. فمن شهد منکم نو هغه څوک چې حاضر شو ستاسو نه، دا په دویم کال بیا نازل شوی دی، د روژه په یو وړمبي کال باندې روژه فرض شوه خو ګنجایش پکې و، په دویم باندې حکم راغی. نو هغه څوک چې حاضر شي ستاسو نه الشهر دې میاشتې ته فلیصمه نو روجې دې ونیسي. ومن البته د مریض او د مسافر په حق کې رعایت باقي پاتې شو. ومن کان مریضا او هغه څوک چې بیمار وي، او علی سفر یا په سفر کې وي، فعدة نو شمار پوره کول دي من ایام اخر د ورځو نورو نه. یرید الله الله غواړي بکم په تاسو باندې الیسر آسانی، ولا یرید بکم العسر او نه غواړي تاسو دپاره تکلیف او تنګي. ولتکملوا العدة او د دې دپاره چې پوره کوي تاسو شمار. ولتکبروا الله او دې دپاره چې تاسو لویي بیان کوي د الله علی ما په هغه څه باندې هداکم چې تاسو ته هدایت کړی، یعنې د وجې د هدایت د الله نه تاسو ته. ولعلکم تشکرون او دې دپاره چې تاسو شکر ادا کړئ د الله په فضل او د الله د فضل او د احسان. واذا سألك عبادي او کله چې تپوس کوي ستا نه زما بندگان، عني زما په باره کې چې زه چېرته یم، فإني قریب نو زه نږدې یم، اجیبو زه قبلوم دعوت الداعي دعوت د بلونکي، یعنې دعا د دعا غوښتونکي،
اذا دعانی کله چې دیو زمانه دعا غواړي فلیستجیبوا لی نو دیو دی خبره ومني زما حکم دی ومني زما ولیؤمنوا بی او ایمان دی راوړي په ما باندې لعلهم یرشدون دې دپاره چې دیو هدایت بیا مومي احل لکم حلال دي ستاسو دپاره لیلة الصیام په شپه د روژې الرفسو رفس نه مراد کوروالی کول مباشرت د خپلو ښځو سره میلاوېدل همبستري کول الی نسائکم د خپلو ښځو سره چونکې د مخکې نه دا ممنوع را روانو نو د مؤمنانو پر زړونو کې هم دا خبره وه چې دا به منئ نو الله اجازت ورکو چې د رمضان په ورځ کې نه صرف په شپه کې تاسو دپاره دا جایز دي هن لباس لکم دا ستاسو ښځې ستاسو لباس دی ستر دی وانتم او تاسو لباس لهن لباس یې جامه یې د هغوی دپاره علم الله دا اجازت الله ولې د شپې په وخت کې وکړو علم الله الله ته پته ده انکم کنتم تختانون انفسکم چې تاسو وی چې خیانت هم کو د خپل ځان سره یعنی دام په زړه کې هم چې کیدی شي دا حرام وي ناجایز وي لیکن بیا به هم غلطۍ وشوې فتاب علیکم نو توبه قبوله کړه الله ستاسو وعفا عنکم او معافی کړئ تاسو فالآن باشروهن نو اوس یعنی اوس واضح اجازت وشو مباشرت کوئ د دیو سره یعنی کوروالی کوئ د دیو سره وابتغوا ما كتب الله لکم او د کوروالی مقصود به ستاسو سی محض شهوترانی نه بلکې ولټوئ طلب کوئ هغه څه چې لیکلي دي تاسو دپاره الله یعنی نیک اولاد وکلو خورئ واشربوا او څکئ حتی یتبین لکم او خوراک او څښاک هم د ټولې شپې اجازت وشو حتی یتبین تر ښکاره کېدلو پورې لکم تاسو ته الخیط د حتی نه پس ان مقدري ځکه معنا مصدري وکړه تر ښکاره کېدو پورې لکم تاسو ته الخیط الابیض هغه سپین مزې من الخیط الاسود د هغه تور مزې نه من الفجر د سبا یعنی چې تیاره ختمه شي او هغه سپین تار راوخیږي یعنی سبا راوخیږي ثم اتم الصیام بیا پوره کوي روجې الی اللیل تر شپې پورې ولا تباشروهن ها په روجه کې په یو وخت کې هم د کوروالی د شپې ممانعت وشو هغه کله او مباشرت به نه کوئ د دیو سره وانتم عاکفون فی المساجد چې تاسو اعتکاف کوونکي په جوماتونو کې تلک حدود الله دغه دی حدود د الله منهیات د الله فلا تقربوها نو دې ته مه نږدې کیږئ کذلک یبین الله همدغه رنګې بیانوي الله آیاته خپل آیتونه للناس خلقو ته لعلهم یتقون دې دپاره چې دیو بچ شي د نافرمانۍ نه او بچ شي د عذاب نه ولا تأکلوا اموالکم او مخورئ تاسو خپل مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل په باطله طریقه په ناجایزه طریقه وتدلو او موړئ تاسو بها دې مالونو لره الی الحکام حکمرانانو ته یعنی رشوت مه ورکوئ لتأکلو دې دپاره چې تاسو هړپ کوئ فریقا یو حصه د مالونو د خلق من اموال الناس د مالونو د خلکو نه بالاسم په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ یسألونک عن الاهله دیو تپوس کوي ستا نه د میاشتو په باره کې د میاشتو په باره کې دا چې نوې کومه میاشت راخیږي هلال دې ته ویلی کېږي نو د دې باره کې تپوس کې دا غټه کېږي وړه کېږي ولې قل ته ورته ووایه هیه دا اهله دا میاشتې مواقیتو دا د وخت د معلومولو ذرایع دي علامتونه دي للناس د خلکو دپاره والحج او د حج د موسم د معلومولو دپاره ولیس البر او نه د نیکي بان تأتوا البیوت چې تاسو راځئ کورونو ته من ظهورها د شاګانو د دې نه دیو چې به حج له لاړل بیت الله ته چې واپس به راتله د کور شا د دیوال نه به یې سوری وکړو راننوته به وي په دې دروازو باندې چې موږ ننوتي نو موږ ګناهونه کړي وو د دې وجې نه په دې واپس نه راځو دا یو حماقت و بېوقوفي وه الله حکم کوي چې داسې نیکي نه ده چې تاسو د شاره طرفه کورونو ته راشئ
ولكن البر لیکن نیکی یعنی نیک من هغه څوک دی اتقا یا نیکی د هغه چا ده چې هغه تقوا اختیار کړه ځان یې د ګناهونو نه بچ کو واتو البیوت او راځئ کورونو ته من ابوابها د دروازو د دې کورونو نه واتقوا الله او ویریږئ د الله نه لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.